أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. پدی آیت مبارک کی د هغې زنانو ذکر کی چې هغه حرام دي په نارینهو باندې. دوه بنیادونه دي د معاشرې د جوړولو دپاره، یعنې دوه څیزونه دي چې دا ټیک شي، دا کور کلی او دا معاشره به ښکلي شي. یو مال او یو تعلق، چې مال په صحیح طریقه ګټل شي او په صحیح طریقه باندې خرچ کیږي او د چا حق پکې دی دغه حق تینا ادا کیږي. دویم تعلق دی. نو په تعلق کې هغه یو غټ تعلق د ښځې او د خاوند ترمنځ دی. نو چې دا تعلق جایز وي، چې دا تعلق ناجایزه نه وي. نو چې کله ناجایز وي دا تعلق، نو بیا دغه معاشره یو بے حیا معاشره وي. دغه کور کلی او علاقه یو بے حیا علاقه وي، یو فحاش معاشره وي دغلته. او چې دا تعلق صحیح وي، د شریعت د حکمونو په رڼا کې وي، نو دغه معاشره ستره معاشره وي، دغه ښکلې معاشره وي. د دغې ځای د خلقو اخلاق ښکلي وي، گفتار او کردار برابر وي. په دې آیت مبارک کې اوس موږ ته د معاشرې د دې بنیاد ذکر کوي چې ګوره یاد ساتئ، په دې خپلو تعلقاتو کې خراب تعلق ونه ساتئ. اوس خراب تعلقات د نکاح کم کم دي، یعنی ناجایز نکاحونه کم کم دي. دا غي شمار راته کوي، دا غي ذکر کوي. تقریبا 14-15 پورې هغه محرمات راته ذکر کوي چې دا زنانا دوی در باندې حرام دي، د دوی سره به نکاح نه کوي. حرمت علیکم، حرام کړلی شوي دي په تاسو باندې، امهاتکم، میندې ستاسو. دا مور که بیا خپله مور ده او که دا هغه میرنۍ مور ده، خو چې پلار ورسره نکاح کړی نو بس دا مور ده، د دې سره نکاح حرام دی. که صرف نکاح ورسره د پلار شوی، یعنی میلاو شوی ورسره لا نه دی، فقط نکاح ورسره شوی، نو دا د اولاد دپاره مور وګرځېده. نو د دغې اولاد د دغې زنانه سره نکاح کول دا حرام دي. لکه مثال په طور یو سړی وفات شي او د هغه ښځه پاتې شي او د بلې ښځې نه اولاد پاتې شي، د بلې ښځې هغه اولاد وایي چې دغه خو زموږ مور خو نه ده، زموږ مور خو بله ده، دا خو میرنۍ مور وه، زموږ د پلار ښځه وه، نو پلار زموږ اوس کم دی، د هغه خو ورسره اوس نکاح نشته، راځه چې زه ورسره ځان له نکاح وکړم. نو وایي نه، دا حرام دي، دا ستا مور ده اگر چې خپله نه ده، میرنۍ ده. نو حرمت علیکم امهاتکم، حرام کړلی شوي دي په تاسو باندې ستاسو میندې. بیا د مور په حکم کې په بره ټولې راځي، لکه نیاګانې چې څومره وي، لکه د پلار مور ده هغه هم حرامه، که د مور ده هغه هم حرامه، که د مور او د پلار نیا ده نو هغه هم حرامه، په بره پسې ځه بیا داسې. دا ټولې د مور په حکم کې دي، دا ټولې حرامې دي. وبناتکم، او لوریانې ستاسو، د خپل لور سره نکاح کول هم حرام.
دغه رنګې د لور په حکم کې د لور اولاد هم د زامنو اولاد هم لکه د خپله لور هغې سره هم نکاح حرام، د لور سره هم حرام، د زوی د لور سره هم حرام. دا ټولې د لور په حکم کې راځي. بیا بل دریم نمبر و اخواتکم او خویندې ستاسو، یعنی د خپلو خویندو سره هم نکاح حرام. بیا د خویندو د رونو درې قسمونه، یو ته حقیقي خور وي یا اعیانی خور ورته وي، موږ چې ورته په پښتو کې خپله خور وایو، چې ستا او د هغې پلار او مور شریک وي، ستا د پلار او ستا د مور لور وي، خپله خور. او دویم نمبر میرنۍ خور ده، چې پلار خو دې ورسره یو دی خو میندې جدا دي. لکه د یو سړي دوه بیبیانې دي، د یوې نه یې زوی پیدا شوی، د بلې نه یې لور پیدا شوی، نو د دې یوې ښځې نه چې دا زوی دی، نو د دې بلې ښځې نه چې دا لور ده، دا د ده هغه میرنۍ خور ده. او په عربۍ کې ورته علاتی خور ویلی کېږي یا هغه علی خور ورته ویلی کېږي. دغه رنګې دریم نمبر خور هغې ته اخیافي خور ویلی کېږي یا د پرکټۍ خور، د هغې پرکټۍ په اعتبار سره چې کوم خور وي هغه ورته وي، یا د مور شریکه خور. لکه مثال په طور یو زنانه ده، د یو سړي په نکاح کې ده، د هغه نه اولاد پیدا شو او بیا دغه خاوند یې وفات شو، د بلې زنانه سره د بل خاوند سره اوس نکاح وشو، د هغه نه هم اولاد پیدا شو. نو ګوره مور خو یوه ده، د دې ټول اولاد خو پلاران خو دوه دي. یا مثال د اول خاوند یې وفات شوی نه دی خو هغه ورله طلاق ورکړی او د هغې نه بعد د بل سړي سره نکاح کړی، د هغه نه هم اولاد پیدا شوی. نو مور حقه یوه ده خو پلاران جدا جدا دي. نو دا هم د یو بل خویندې رونه دي، خو دې ته د مور شریک خویندې رونه وي. نو د خپلې خور سره هم نکاح حرامه، د میرنۍ خور سره هم نکاح حرامه، او د مور شریک خور سره هم نکاح حرامه. بل وعماتکم وخالاتکم، عمه او خاله دواړو ته مونږ ترور وایو. عمه ویلی کېږي د پلار خور ته او خاله ویلی کېږي د مور خور ته، بیا نور دواړو ته ترور ویلی کېږي. نو دا دواړه قسمه تروریانې هم حرام وي. اوس دا عمه چې ده د پلار خور، دا هم اقه درې قسمه دي. که دا ستا د پلار خپله خور ده، که د پلار میرنۍ خور ده، او که د پلار صرف د مور شریکه خور ده، که هر قسم خور ده ستا د پلار او د دغې ستا ترور ده، د دې سره نکاح حرامه. داسې خالاتکم هغه ترورانې ستاسو چې دي د مور د طرف نه، نو هغه هم درې قسمه. که ستا د مور خپله خور ده هم ستا ترور ده حرامه، که د مور میرنۍ خور ده نو بیا هم ترور ده حرامه، او که د مور هغه صرف د مور شریکه خور ده نو بیا هم ترور ده، بیا هم حرامه ده. نو وعماتکم او ترورانې ستاسو چې د پلار د طرف نه وي، یعنې د پلار خویندې. وخالاتکم او ترورانې ستاسو چې د مور د طرف وي، یعنې د مور هغه خویندې. بل وبنات الاخی، بنات لورانو ته وي، اخ رور ته وي، یعنې د رور لونه چې هغه ورېرې ورته ویلی کېږي، نو دغه در باندې هم حرام. دا هم درې قسمه دي. که دا رور ستا خپل رور دی د هغه لور ده، او که ستا میرنۍ رور دی د هغه لور ده، او که ستا د مور شریک رور دی د هغه لور ده. نو درې واړه قسمه ورېرې هغه په دې کې راغلی چې د دغې درېو واړو سره نکاح هغه حرام دی. وبنات الاخت او لورانې د خویندو ستاسو، یعنې خورزې چې ورته ویلی کېږي، نو دغې کې هم درې واړه قسمه راځي. که ستا د خپلې خور لور ده،
که د میرنۍ خور لور دی دا او که دا مور شریک خور لور دی دا نو هغه هر قسمه خورزه د دې سره نکاح هم هغه حرام. و امهاتکم اللاتی ارضعنکم او میندې ستاسو هغه ارضعنکم چې پی درکړي دي تاسو له دې ته رضاعي مور ویلی کېږي. مسله د رضاعت دا یو اهمه مسله ده او حضور صلی الله علیه وسلم هم رضاعي مور و حضرت حلیمه بیبی رضی الله عنها او بیا د هغې اولاد هم شیما بیبی رضی الله عنها دا د حضور صلی الله علیه وسلم رضاعي خور وه چې کله د حنین جنگ وشو نو دا وروستو راغله ځکه د حنین علاقه د دوی علاقه وه دوی پکې پاتې کېدل. دا راغله د لرې نه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ولیدله نو فورن خپل څادر یې راواغستو په ځمکه باندې وغوړاو او دا خور چې یې راله دی په عزت سره په احترام سره کېنوله. حضور صلی الله علیه وسلم په اوله کې نه ده پېژندلې دی ورته ویل زه ستا خور یم زما ته څنګه خور یې مټې پسې ښکاره کړو وی وګوره په دې ځای تا ماله چک لګولی په وړوکیالې باندې دې راله وی چک لګولی او هغه ناپ مې اوس هم په دې لاس باندې دی. بیا ورته وویل زه د حلیمې بیبي رضی الله عنها لور شیما یم. نبی علیه السلام ورله ډېر عزت او اکرام وکړو. هغې ورته بیا وویل زمونږ دا خلق ټول قیدیان کړي دي تاسو جنګون وکړو جنګ تاسو وګټو مالونه خلق تقریبا 4,000 کسان دا مسلمانانو قیدیان کړي د دغې بنو ثقیف او د دغې قبیلو نه. نو هغې سپارش وکړو حضور صلی الله علیه وسلم ته دا ټول زموږ خپل خپلوان دي که پرېږدې را سره ډېره مهرباني به وکړي. حضور صلی الله علیه وسلم ډېر هغه په دې خبره پریشانه په دې شو وی کاش چې لږه مخکې راغلی وی او ماته دې ویلی وی. اوس خو ما ټول ارسه تقسیم کړي دي چې تقسیم کړی مې لا نه وی نو هغه ټول کسان به مې مفت آزاد کړي ستا د خاطره ستا په وینا باندې. اوس مې تقسیم کړي نو اوس به زه دوی ته هغه څه سوال وکړم وبیم ورته که چا در سره پرېښودل. صحابه کرام رضی الله اجمعین هم د حضور صلی الله علیه وسلم هغه په اشارو باندې خپل سرونه کټ کوونکي خلق وو. هغې ته چې پته ولګېده چې د حضور صلی الله علیه وسلم خور راغلی دا او سفارش کوي چې زموږ دا خلق آزاد کا نو هغوی ټول کسان 4,000 کسان دی ورسره آزاد کړل دی پرېښودل. نو دغه د حضور صلی الله علیه وسلم رضاعي خور وه د حضرت حلیمې سعدیې بیبي رضی الله عنها لور وه. رضاعي خور او رضاعي رور وی دی ته چې ستا هغه پی دي ورسره یو ځای څکلي یعنې د یوې ښځې نه تا هم پی څکلي او هغې هم پی څکلي. نو که دغه جینۍ ده جو ستا رضاعي خور ده او که الک دی جو ستا رضاعي رور دی او دغه ښځه د رضاعي مور ده او د دغې ښځې خاوند د رضاعي پلار دی چې څومره د هغې رشته داران دي نو حقه ستا رشته داران هم دي. لکه د یوې ښځې خپل یو بچی دی چې د هغه څومره رشته داران دي خویندې رونه مور پلار ترورانې وغیره نو چې بل یو ماشوم د دغې زنانه پی وسکل نو د ده هم هغه ټول رشته داران شول او د هغې ښځې د خپل بچي نسبي رشته داران دي او د دې ماشوم د دې بچي چې د صرف پی وسکل د ده رضاعي رشته داران شول. نو د څنګه چې د خپلې مور سره نکاح حرامه داسې د رضاعي مور سره هم نکاح حرامه. هغه مور ده د هغې سره به هم نکاح نه کوي. اوس دا خبره رضاعت ثابتېږي په څه یعنې کله به یو زنانه د یو ماشوم مور ګرځي د پیو مور به یې ګرځي یا رضاعي مور به یې ګرځي نو چې کله دا زنانه هغه د ماشوم ته پی ورکړي که لږ وي او که ډېر خو چې د ماشوم زمانه هم د پیو د څکلو وي لکه 2.5 کاله پورې
کو د 2.5 کالو نه لوی ماشوم له یو زنانه پی ورکړل په دې سره نه زوی کیږي نه په دې سره دا ښځه مور کیږي. او چې د 2.5 کالو نه پخکته هغه یو زنانه یو ماشوم له پی ورکړل نو دای بچی وګرځید. بیا که دا پی لکس کلی دی او که ډېر که لږې وله ورکړي دي او که ډېر که بالفرض هغه تی ورله نه دی ورکړی خو پی رایستلی دي او په چمچ کې ورله ورکړي په دې سره یې مور وګرځېده په دې سره هم دغه رضایي مور شوه. خو چې دا پی د دې ماشوم خېټې ته تلي بیا په 2 لارو یو په خلو یو په پوزه چې په دې 2 لارو باندې د یو زنانه پی ماشوم ته تلي نو باس د رضایي بچی شو غیر رضایي مور شو. که د دې نه علاوه په بل طرف لکه ستنې ورله والي په ستن کې ورله پی والي بل څه طریقه باندې د دې وجود ته دننه ورسي نو په هغې باندې بیا رضاعت نه ثابتېږي د ښځی مور کېږي نه. او چې په دې 2 لارو تلي خوله او پوزه نو هغې باندې بیا دغه زنانۍ مور وګرځېده. او عمر پکې دا چې د ماشوم 2.5 کاله یا د دې نه کم عمر وي که په 2.5 کالو باندې یو ورځ هم سیوا وه بیا هم مور کېږي نه بیا هم رضاعت هغه ثابتېږي نه. دغه رنګې یو ماشوم له پی ورکړل زنانه خو په هغې پیو کې ورسره هغه د بل سیز پی هم ګډ کړي وو یا ورسره پکې اوبو یا بل سیز خلط ملط کلی او ګډ کړی نو هغې ته به وګورې چې د دې زنانه دا پی سیوا دي که دا بل سیز سیوا دی. نو که د زنانه پی پې سیوا و نو بیا یې دغه زنانه مور وګرځېده هغه رضاعت ثابت شو بیا. او که چېرته دا بل شی پې سیوا و لکه مثال د غوا په پیو کې ورله خپل پی هغه یو ځای کړي ورکړي یا د بیزې په پیو کې یا د بل سیز کې نو که هغه نور پې سیوا و او د زنانه دا پی پې کم و نو په دې سره بیا دا رضایي مور کېږي نه یعنی بیا رضاعت هغه نه ثابتېږي. نو و امهاتکم اللاتی ارضعنکم او حرامی دی په تاسو باندې میندې ستاسو هغه ارضعنکم چې پی درکړي دي تاسو لره. په دې سره بیا یو مسله ده چې په ماشوم باندې د مور حق دی هغه دا چې دی به چې کله دی د کار روزګار شي نو د خپل مور پلار دوی له به نفقه ورکوي دوی هغه ساتي و د خپل مور پلار خو پر رضایي بچي باندې د مور دا حق نشته چې یاره دی به دغې مور له اوس خرچه به ورکوي دا حق یې به نشته. داسې په میراثو کې هم حقداري نشته لکه مثال مور چې کله وفات شي نو د هغې په مال کې د بچي خپله حصه ده داسې چې بچی کله وفات شي او د خپل ذاتي څه مال پاتې شوي نو په هغې کې د مور خپله حصه ده او د رضایي مور چې وفات شو نو په دې کې د اولاد حصه نشته. داسې چې دا رضایي بچی وفات شو نو په دې کې د هغې رضایي مور څه حصه نشته هغه میراث حصې په دې سره نه ثابتېږي. و امهاتکم الله نور عزت او احترام دا به د خپل مور په شان کوي ځکه دی د هغې د بدن جز ګرځېدلی لکه څرنګه چې د خپل مور د بدن ماشومې جز وي د هغې د بدن حصه وي نو دغه رنګې د دې رضایي د مور هم دی حصه ده د هغې د بدن هم دی حصه ده د هغې د بدن یو ټوکړه چې هغه پی دی هغه د وجود ته راغلي د وجود په هغې نشونما موندلې ده نو هغه احترام او عزت دا به ډېر زیات ساتي لکه څرنګه چې د خپلې مور هغه ساتلی کېږي. و امهاتکم اللاتی او میندې ستاسو هغه ارضعنکم چې پی درکړي دي تاسو لره و اخواتکم من الرضاعة نو ګوره مور هم حرامه رضایي او دغه رنګې خور هم حرامه لکه د دغې زنانه د دې چې لورانې دي او بل طرف ته دا رضایي زوی دی د دوی په منځ کې نکاح کېږي د دوی نکاح هم حرامه ده دا د یو بل خور او ورور دي
لکه څرنګه چې خپل خور او ورور یي دقه رنګې دا رضایي خور او ورور دي خپل خور او ورور په یو بل حرام نو رضایي خور او ورور هم په یو بل باندې حرام حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب چې الله تعالی چې څرنګې هغه د نسب رشتہ دارۍ کمی حرام ګرځولي نو دغه د رضاعت هم حرام ګرځولي خپل مور حرامه خپل خور حرامه نو رضایي مور هم حرامه رضایي خور هم حرامه خپل وريره حرامه رضایي هم حرامه خپل چې نسبي څومره رشتہ دارانو زنانو سره نکاح حرام نو داسې د دقې رضایي رشتہ دارانو سره هم نکاح حرام لکه د خپل ترور سره نکاح نه کیږي د رضایي ترور سره هم نکاح نه کیږي لکه د مور د خور سره دغه رنګې هغه رضایي پلار چې څوک وګرځي د هغه خور هم ترور شوه نو عمه شوه د هغې سره هم نکاح حرامه د خپلې ورېرې او د خورزې سره نکاح حرامه د رضایي ورېرې او خورزې سره هم نکاح حرامه د هغې سره هم نکاح نشي کولی و اخواتکم او خویندې ستاسو هغه حرامې دي په تاسو من الرضاعت چې هغه وي هغه د رضاعت یعنی د پویو په اعتبار سره د خویندې ګرځېدلي و امهات نسائکم او میندې د بیبیانو ستاسو دې ته خواښې ویلی کېږي د مور د ښځې مور دې ته خواښې ویلی کېږي که نه نو د دې سره هم نکاح حرامه بیا دغه د دې زنانه سره چې ستا نکاح شوی د دې هغه مور چې ده که د دې زنانه سره ستا میلاوېدل شوي دي او که نه دي شوي خو د دې مور در باندې حرامه وګرځېدله لکه څرنګه چې د یو هلک د یوې جینۍ سره نکاح وشي نو چې صرف نکاح یې وشو نو هغه د دې هلک د پلار دپاره اوس دا جینۍ اغوستل حرام لکه صرف نکاح یې وشو بیا د هلک پرېښودله دا زنانه طلاق یې ورله ورکو لږ وخت بعد پلار راولګېد چې زه ورسره نکاح کوم په آرام کښېنوه ستا ورسره نکاح نه کېږي ځکه دا ستا د زوی ښځه پاتې شوې ده اگر چې اوس نه ده خو نکاح یې ورسره شوی دی نو دقه رنګې د ښځې مور د هغې سره هم نکاح هغه حرامه و امهاتکم او حرام کړلی شوي دي په تاسو باندې میندې نسائکم د بیبیانو ستاسو یعنی هغه خپلې خواښې د هغې سره نکاح هم حرامه بس دی حرمت علیکم امهاتکم حرام کړلی شوي دي په تاسو باندې میندې ستاسو و بناتکم او لورانې ستاسو و اخواتکم او خویندې ستاسو و عماتکم او ترورانې ستاسو د پلار د طرف نه و خالاتکم او ترورانې ستاسو د مور د طرف نه و بنات الاخ او لوران د رونو ستاسو یعنی ورېرې ستاسو و بنات الاخت او خورزې ستاسو و امهاتکم اللاتی او میندې ستاسو هاغه ارضعنکم چې پی درکړي دي تاسو لره و اخواتکم او خویندې ستاسو من الرضاعت د رضاعت و امهات نسائکم او میندې د بیبیانو ستاسو